الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون صدق الله مولانا العظيم. د دې سورت چې کومه موضوع وه نو هغه توحید د الله رب العزتو او اثبات د نبوتو او اثبات بعث بعد الموت و چې د مرګ نه به وروسته بیا را ژوندي کېږئ د الله دربار کې به پیش کېږئ. د ننني سبق هغه موضوع چې ده نو هغه اثبات د آخرت دی چې بعث بعد الموت یقینا حق دی، د مرګ نه وروسته را ژوندي کېدل بالکل حق دي او یوازې را ژوندي کېدل نه دي بلکې د الله دربار کې پیش کېدل هم دي او پیشي به هم هسې نه وي بلکې د اعمالو جانچ پړتال به وي، باقاعده د اعمالو تپوس به کوي، د عقیدې تپوس به کوي او دا ګڼ تپوسونه دي دا ټول به کوي. نو الله فرمایي ویوم یحشرهم جمیعا، هغه ورځ یاده کوي چې راجمع به کي الله پاک دی مشرکانو مشرانو کشرانو ټول جمیعا ټول به را یو ځای کي. ثم یقول للملائکة، بیا به الله فرشتو ته ووایي هؤلاء آیا دا مشرکان ایاکم خاص تاسو لا کانو یعبدون او عبادت کوونکي. قالو فرشتې به په جواب کې وایي سبحانک انت ولینا من دونهم، پاکی ده تا لره ای روا د شریکانو نه، انت ولینا ته زمونږه دوست او زمونږه ناصر او مددګارې، من دونهم علاوه د دوی نه دوی سره زمونږ څه کار نشته. بل کانو یعبدون الجن، داسې نه وه الله او دوی عبادت به د پیریانو کو، اکثرهم بهم مؤمنون او اکثر د دې خلکو په دې پیریانو باندې عقیده ساتونکي او ایمان ساتونکي. فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا، پس نن با مالک نئی بعضې د دوی د بعضو لپاره د فیدې رسولو یا د ضرر دفع کولو. او ونقول للذین ظلموا، او به وایو موږ کسانو ته چې ظالمان دي ذوقوا عذاب النار التي، اوسکئ عذاب د اور هغه کنتم بها تکذبون چې وایي تاسو په هغې باندې نسبت د دروغو کو چې اور مور نشته او نه قیامت شته او نه دوزخ شته، نو تاسو دې ته دروغ وایئ. دا نه نو څه کوئ، شته که نشته؟ دا دې ترجمه وه. دا یوم ظرف دی نو دا خپل عامل غواړي پټ، نو داسې به ورته راوباسئ واسکرو، یاد کوي مؤمنانو یوم هغه ورځ یاده کوي، ځان ته لږ په ذهن کې را تازه کوي. یحشرهم جمیعا، چې راجمع به کي دوی لره الله ټول مشرکان به الله تعالی راغونډ کي او دوباره به یې ژوندي کي. بیا د دې مشرکانو په مخ کې به ثم یقول للملائکة، الله تعالی به فرشتو ته ووایي چې او فرشتو هؤلاء ایاکم،
آیا دا مشرکان ایاکم خاص تاسو لرا کانو وو یعبدون عبادت کو پرشتو ته به الله وایي چې د مشرکانو ستاسو عبادت کو نو د هغې وجه اصل کې دا ده چې په دې مشرکانو کې قسمه قسم مشرکان دي ما اکثریت د عربو داسې و چې هغوی به ویل الملائکة بنات الله الله دا پرشتې د الله لونه دي نو العیاذ بالله چې د الله لونه نو هغه به هم الهاني که نه نو د هغې پوجه به یې کوله په دې معنا باندې چې دا د الله تعالی لونه دي العیاذ بالله بعضې کسان داسې وو چې هغوی د دې پرشتو هغه مجسمې سازي کړې وي د جبریل او د میکال او د دې ټولو او د هغه مجسمو عبادت به یې کو بلکې د مولانا شیخ احمد عثماني لیکلي دي چې د دې بتپرستۍ دا بنیاد هم د پرشتو د پرستش نه شروع شوی دی اصل خلکو چې کم شرک کاو نو هغه به د پرشتو په دغه باندې کو چې دا زمونږ الله تعالی ته نږدې کړي او د الله تعالی ته به دا وسیله کو مونږه نو دا به دا کول نو دا د اصنام پرستی بنیاد دا چې کوم دی دا ملائک پرستی وه چې دی به د هغې عبادت به یې کو او دام دا چې د پیریانو هم داسې د پیریانو تصویرونه او مجسمې سازي کړې وي او مشرکانو ته به ویل چې دا د پرشتو دغه دي نو دوی به د هغې عبادت کو دوی به د هغې بندګي کوله نو ځکه الله رب العزت پرشتو ته وایي چې هؤلاء ایاکم کانوا یعبدون آیا دا پرشتو دا مشرکان چې دی خاص تاسو لا او عبادت کوونکي تاسو عبادت کو پرشتې جواب کوي قالو او به وایي پرشتې سبحانک انت ولینا من دونهم د دې داسې مثال دی چې اصل کې دا الله چې د پرشتو نه تپوس کوي نو دې مقصد اصل کې مشرکانو ته زورنه ورکول دي او د هغې رسوا کول دي او دې داسې مثال دی لکه سړی وایي چې لوري ته واوره او انګورې لوري تا ته وایم او انګورې ته واوره پوهېږې په دې باندې نو تا ته وایم او ګاونډیانو ته اورم نو دا په حقیقت کې هغې ته زورنه ده چې تاسو څنګه د پرشتو پرستش کوو الله هم پرېښی او د الله عبادت هم نه کو نو جواب پرشتې ورکوي سبحانکه پاک دی نوم ستا او پاک دی ذات ستا د شریکانو نه هیڅ قسم شریک تاسو نشته انت ولینا ته زمونږه دوست او ته زمونږه معاون او ته زمونږه ناصر یې ته زمونږه مولا یې من دونهم دې خوا د دوی نه د دې سره زمونږ هېڅ کار نشته الله زمونږه خو ټول جوړ ستا او ستا د بندګۍ او د عبادت سره دی پرشتې الله ته وایي زمونږ خو د دې مشرکانو سره څه کار نشته بل کانوا یعبدون الجن بلکې دا مشرکان او دوی په حقیقت کې عبادت د پیریانو کو
او د شیطانانو یې کو. ځکه چې هغه شیطانانو او پیریانو به دوی ته دا لمسې کولی او دا به ورته ښایسته کول چې د دې عبادت وکوي او د دې عبادت وکوي او د دې په وجه به الله ته نږدې شي. دا به د الله دربار کې الله سپارښونه کوي. نو په حقیقت کې دا عبادت د خلکو د فرشتو نه کو بلکې دا د پیریانو یې کو. ځکه دا لمسه د پیریانو وه. یا دا بوتان اصل کې چې دوی ته ساز شوي نو دا د پیریانو بوتانو او دوی ته دا ځلوله چې دا د فرشتو دي. اکثرهم به، اکثر د مشرکانو نه بهما په دې پیریانو پسې مؤمنون یقین کوونکي دي. د هغې په باره کې عقیده ده او د هغې په خبرو باندې چې کوم دی باور کوي. فالیوم لا یملک بعضکم لبعض نفعا ولا ضرا. پس نن ورځ یعنی په ورځ د قیامت باندې مالک بنوي بعضې د دې د بعضو لپاره د فایدې رسولو ولا ضرا، نه د ضرر د پکولو. نه یو بل ته به فایده رسولی شي په دې ورځ باندې او نه یو بل نه ضرر د پکولی شي. داسې بې څوکه به ولاړي ځکه چې الله یې پرېښی په دنیا کې، د الله پیغمبر یې پرېښی په دنیا کې او په دغه اوتو بوتو باندې سرو او تا ویلي او ما ویلي او هغه ویلي دا کار یې کوو. الله فرمایي ونقول للذین ظلموا، او به وایو موږ کسانو ته چې ظالمان او مشرکان دي او منکرین د آخرت دي، موږ به ورته دا ووایو چې ذوقوا عذاب النار، وسکئ عذاب د اور. نو سکل خو په خوږ شي کې راځي، نو عذاب څنګه سکی؟ دا ورپورې ټوکې کوي الله پاک. دی ټول عمر د الله په دین پورې ټوکې کړي دي چې په دې دنیا کې وو، نو الله ورپورې نن ټوکې کوي. التي هغه اور کنتم بها تکذبون چې وایي تاسو به نسبت د دروغو کو دې ته چې جهنم نشته، اور نشته، دوباره راپورته کېدل نشته، حساب کتاب نشته. دا هسې خبرې دي. په دې خبرو باندې تاسو دا پیغمبران غولئ او دوکه کوئ په دې باندې. دا د دې آیتونو ترجمه او مختصره تشریح وه. دې کې یو څو خبرو ته اشاره راله. یو خو اصل مدعا د دې صورت درېیمه چې وه هغه عقیده د بعث او د جزا وه چې دوباره ژوند شته او هلته باقاعده جزا او سزا هم شته. او هغه دا دی چې قرآن دلته بعضې احوال د قیامت ذکر کړه او هلته د الله باسپرستو فرشتو نه ذکر شو چې دې مشرکانو ستاسو عبادت کو، نو جواب ملاو شو نه جي دی د پیریانو عبادت کو. او دویم ان من كانوا يعبدون الملائكة والانبياء والصالحين، دویم دا هغه څوک چې عبادت د فرشتو کوي یا د پیغمبرانو عبادت کوي یا د نیکانو عبادت کوي. دا چې زیو پرې دربارونو کې د سجدې لګوي. تاسو چې لاهور ته لاړ شئ داتا گنج بخش رحمت الله علیه هغه مزار ته، نو هلته یو خو په سپلو کې نشي ګرځېدی او دویم دا دی چې د هغه نه واپس کېږي نو څنګه چې لکه بیت الله نه واپس کېږي نو شاکې به ورته نه د ریوس ګیر به ولګې. نو دقسې به د تا گنج بخش نه هم په ریوس ګیر باندې راځي. پوهېږئ پرې باندې او دا دغه پکې ناستي دا تیار خواره. اکثر دا ملنګان چې دا طلاقیانې ښځې چې تلي نو دا بیا چې کوم دی تلي دا هلته پرې قبرونو ناستي. اکثر داسې ښځې پرېښي دي.
نو دا هلته ناست او دا چرسونه سکي او بیا یو پکې شروع شي چې کوئی اور سے مانگتا ہے کوئی اور سے مانگتا ہے ہمیں داتا سے مانگتا ہے ہمیں داتا سے مانگتا ہے نو ټول سر راړی پیږې پرې باندې او دا کوته کې ورسه پرتي که سوی که نه نو پاکه کوته کو دی وهي بیا نو دا کم خلق چې د پیغمبرانو پرشتو نیکانو عبادت کوي انما كانوا يعبدون الجن شیاطین دی په حقیقت کې شیطان عبادت کوي ځکه هي التي زینت لهم الشرک ځکه شیطان ورته دا شرک ښایسته کړی و دوی ته اما الملائکة والانبیاء والاولیاء فلم یرزو بذلک منهم پیغمبران علیهم السلام و پرشتې او اولیاء الله په دې راضي نه دي د خلکو نه چې راځئ ما ته پوجي کوئ او راځئ ما نه سوالونه کوئ او راځئ زه به له دانې ښې کومه او سردردی به ښه کوم او درې ورځې ته به بدله رادا کومه او غواګانې او میښې به له در کوم دا زمونږ راښکته مدې بابا نه دی دا چې تقوی ته ځي په دې لار کې راځي دې له پخوا خلک ته د مالونو چې چا به مال غوښته نو ده له بتله ده به مال ورکو پیر بابا ته به دې لپاره تلل چې به ښځې ورکولې نو چې سړی ښځه وکړي نو بیا زوی غواړي نو بیا به کاکا صاحب له تل دا زامن ورکوي دا ګپ نه لګوم داسې دا مشران نه تپوس وکړئ نو کاکا صاحب نو بیا چې د زامنو مو شو نو بیا وله مال هم پکار دی بیا مدې بابا ته راځي نو بیا به ورته غواګانې او میښې درکوي نو باقاعده ما په دې خپلو سترګو لیدي دي موږي به پکې ښځو ټکوال واړه واړه چکشي به یې ځای کړي او کاڼې به یې راواخیستی به یې ټکوال د میښې لپاره به یې ځان له ټکو د کټي او سکي لپاره به یې ځان له ټکو دا یو فساد اوس هم شته اوس هم ډېر جاهلان خلک شته دی او بلکې ځای کې زمونږ د علماو څوک ډېر لوی لاس دی چې د شرک نه هغوی دا خلک نه منع کوي بلکې د شرک خلکو ته وینا کوي خلکو ته چې دا پلانې دی نومونه بدله کېدي دا پلانې دی او دا پلانې دی دا ډنګرې دی تا ته خپل نوم هم بیا څوک نه وایي نو دا د دې وجې نه اولیاء الله چې کوم د دې نه خبر هم نه دي دا د الله تعالی دوستان دي موږ یې قدر کوو او په سپک نظر ورته نه ګورو نه دوی په باره کې سپکه خبره کوو خدا صفا وایو چې اسم نشي کولی دونه یو ذره نه خیر در کولی شي او نه یو ذره در نه ضرر در پکولی شي سردردی به کم ځای نه لرې کړي او بیماري به لرې کړي او د من دانې ذمواري به کوکو بابا کم ځای کې اخیستي دا زموږ هلته په دې ځای کې دی کوکو بابا ورته وایي د من دانې ذموار دی وایي من دانه ورښه کوي من دانه یي او دریم دا بیان و توبیخ اهل النار الله زوره نه ورکوي اور والو ته د دې وجې نه چې په دنیا کې دوی آخرت ته دروغ ویلې او جهنم ته دروغ ویلې او د دې نه به کفر کو او دې نه به انکار کو الله رب العزت مونږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب پوهې کی او دې سره سره دې الله مونږ له په دې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق الله راکړي الله قرآنی نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي دې له څوک کار کوي کامیابی کی څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي که بد قسمت ای الله هغه څه ورسه وکړي چې څه مستحقي یا الله زموږ ټول په حالت باندې رحم وکړي څونه زموږ مشران زنانه او نارینه وفات شوي الله هغه ټول وبخښي څونه د مسلمانانو بیمار ټول شفا کامله عاجله ورکړي خدا په دنیا کې مظلوم مسلمانان خاص کر د غزه او د فلسطین مسلمانان چې کوم ظلم د امریکې د لاسه او د یهودو د لاسه په هغې کېږي دعا وکړئ چې الله امریکا دړې وړې کړي او الله اسرائیل د دې مخ د ځمکې نه هټاو کړي او الله دغه مسلمانانو دادرسي وکړي او دغه مسلمانانو امداد الله وکړي د اسلامي حکمرانانو په ذهن کې الله پاک
جذبه ایمانی او غیرت ایمانی واچي چې د خپلو خویندو میاندو او د خپلو بچو مسلمانانو تپوس وکړي د دغه کفارو نه چې په ولږ باندې لګیا دي اوس د ولږې د وجې نه هغوی وژني چاپېره ترې ناکهبندي کړې ده او تاسو ولیدل چې کوم خلک د هغوی د دادرسۍ دپاره تللی او سامانونه یې اخیستي وو هغوی سره هغوی کومه لوبه وکړه لیکن د دنیا هیڅ حکومت په هغې باندې څه نوټس وانه اخیسته نو الله دې دوی له توفیق ورکړي او کنی نو الله تعالی دې د اسلامي ملکونو دا اقتدار د نیکانو صالحانو غیرتی مسلمانانو له په لاس کې ورکړي چې د مسلمانانو د دنیا په ګوټ ګوټ کې د مسلمانانو د ظلم بیا تپوس کوي او د هغه ظالم نه اخلاصوي یا الله زموږ ټولو نه راضي شي خاتمه زموږ ټولو په ایمان کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره